زر شمکې نکړم لوګي زه شین لکه نختر په دنګو غرو کې پاتې کېږم او د بل قدر کوم ځکه د بل نه قدر غواړم د بل قدر کوم ځکه د بل نه قدر غواړم پښتون یم پښتو وایم پښتو کې پاتې کېږم او زرین به مې زرینه او زرین پریشان نه مرم زرین به مې زرینه او زرین پریشان نه مرم ژوندی به د دنیا په تذکرو کې پاتې کېږم مرتاباد کې څه دي غریبه تاره زنده‌باد مرتاباد کې څه دي د خان انپڑھ بچے بقایا دیوان جوڑیے اس کے بعد میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا ہمارے انتہائی معزز چیف گیسٹ جناب فضیلہ صاحب کا میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے پلیز پش یور ہینڈ فار جناب صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیر جواب راځي شیر جواب راځي دوړو خانانو زما ډیرو قدرمندو مشرانو او زما ډیرو عزتمندو او په ما باندې خپل ځان ګرانو زما ګلالو بچو السلام علیکم شیر جواب به زما تشریح وکم د شیر خبره داسې ده چې نن زه ګورم او دې بچو ته مې کتل چې په دې لږ شانتې ځای کې په دونه ځای کې خو موږ تاسو هم کلیوال یم تاسو په دونه ځای بچې یو منټ پلیز په دونه ځای کې خو څوک جارګې هم نشي جوړولی جارګې پېژنې که نه اوس ورته انګرېزان کچن وایي دونه ځای کې خو جارګې هم نه جوړېږي چې تاسو پکې لوبه کوئ او دا د دې ټول ظلم تاسو سره چې کېږي زیاتې چې کېږي نو د دې ذموار او ګنهګار موږ سیاسي خلک څومره سیاسي لیډران دي هغه ټول دي ځکه چې دوی په اووه شپېته کاله کې دومره ونه شو چې بچي ته د لوبې لپاره یو ګراونډ ورکړي دوی یو روډ جوړ کړي دوی بجلي ورکړي دوی صحت ورکړي او یا تعلیم هېڅ ونه کړی شو خو نن تاسو ته دا یقین دهاني در کوم انشاءالله چې زمونږ کوم مشر دی هغه د خپل ملک سره د خپل مذهب سره او د خپل قوم سره انشاءالله هغه مخلص دی او دا خبره یاد ساتي ګټي چې تاسو ته به ډېر زر په هر تحصیل کې انشاءالله پلی ګراونډ جوړېږي او ضرور به جوړېږي د هغې دپاره فنډ هم ورکړی دی او څه ضلعو کې کار شروع دی او انشاءالله ډېر زر به کېږي خو دلته چونکې بټګرام کې زموږ بدقسمتي دا ده چې د دې ځای نه د تحریک انصاف یو ایم این ای یا ایم پی ای نشته او دلته چې کوم نوابان صاحبان خانان صاحبان دي نو هغوی خو تاسو ته پته ده چې دومره غم یې نه کوي ځکه چې د هغوی په حجرو کې د هغوی په کورونو کې د لوبو ځای شته او اکثر خو هغوی دلته اوسېږي نه څوک په اسلام آباد کې اوسېږي او څوک په ابټ آباد کې اوسېږي هلته هم ګراونډونه شته او بیا د هغوی بچي هم چې دی نو ډېر اعلی تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي نو هغه هلته هم ګراونډونه شته نو الله دې وکړي چې هغه ګراونډونه هغوی الله خلاص کړي او دلته ستا بچي تاسو سره راشي او تاسو وګوري نو بیا به انشاءالله د دې ځای ایم این ای ایم پي ای ته هم دا احساس وشي چې او دلته کې ګراونډ پکار دی نو زما بچي خبره وکړه چې د نواب زوی او د خان زوی چې کوم دی هغه به بې تعلیمه د ایوان به ممبر جوړېږي نو انشاءالله دا خبره داسې نه ده نن دا خبره داسې نه ده نن دا خبره بدله ده نن زموږ مشر عمران خان صاحب هغه دا اقتدار چې کوم دی زه د نواب زوی نه یم د ارباب زوی نه یم ټیک ده پېښور کې به اربابان مربابان خو زه ګورې ارباب ارباب نه یم زه یو عام زمیندار سړی زوی او نن زه په ایوان کې ناست یم دا صرف زما د هغه مشر د هغه غیرتمند پښتون او هغه غیرتمند مسلمان د عمران خان کمال دی چې نن زه دلته ولاړ یم او زه منې تاسو ته زه مخاطب یم تاسو هم ځان کې دا جذبه راولئ او دا کم چې ممبرشپ دی په دې کې ایماندارۍ سره تاسو حصه واخلئ څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې ټیک دی د بچو به کارډ نه وي خو دا بچې د مشر ورور نه او د والدینو د ماما کاکا نه د کارډ واخلي او هغه د اندراج دې وکړي او بیا په خپل تحصیل کې هغه ملګری د هغه موټر ته مه ګورئ د هغه ځمکې جایدادونو ته مه ګورئ د هغه ایمان ته وګورئ ایمان ته شاید دی خو مخکې چېرته پاتې شوی دی اقتدار کې او که اقتدار کې پاتې شوی دی نو کرپشن خو یې نه دی کړی او بیا هغه تاسو ځان له په یونین کونسل کې مشر جوړ کړئ په تحصیل کې هم ځان له مشر جوړ کړئ په ضلع کې هم جوړ کړئ او په صوبه کې هم جوړ کړئ نو انشاءالله ستاسو حق به تاسو ته په خپله ذکر راځي چې تاسو د خپل
برابرۍ بنیاد باندې سوچ وکړئ چې ستاسو نه وي یو مشر او ستاسو سره په میډل کلاس کې په غریبه طبقه کې یو مشر وي او هغه راپاڅي او هغه ستاسو مشر شي نو تاسو په اسانه باندې ګریوان نه هغه رانیوی شئ تاسو به په اسانه باندې هغه د ګریوان نه رانیوی شي خان او نواب ګریوان ته چېرته لاس رسي نه راسي که نه نو یا ساتئ چې نن کوم تبدیلي را روانه په ملک کې انشاءالله تعالی د دې ثمرات د تاسو ته ډېر ژر ملاویږي زه ستاسو ډېر مشهور یم چې زه تاسو د دې قابل وګڼلم چې زه تاسو دلته راوغوښتم خو یو وعده زه تاسو سره کوم انشاءالله چې په بټګرام ضلع کې هغه ماشوم وي که لوی که مشر وي که سپین ږیری وي او په پېښور کې څه کار خدمت پېښېږي نو دا زما وعده ده او دا زما قسم دی چې انشاءالله تعالی زما د حجرې ګیټ به هم کولوي زما د زړه دروازې به هم کولوي او ضرور به کولوي او ټول عمر چې کومه ژوند دی کولو به انشاءالله خدای هم خوشحاله او آباد لره والسلام